الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون صدقت يا رب العالمين. مخکې د جهنميانو ذکر وشو، هغه تیر شو چې د جهنم والا سره به دا کېږي یا به دې ځای کې فلانکي ځای کې به وي، جهنم کې به وي یصلونها یوم الدین وغیره. هغې ته به داخلي او دې ته به وویلی شي چې دا هغه څیز دی چې تاسو دروغ ګڼه. نن الله رب العزت د نیکانو خلکو تذکره کوي، ځکه دا قرآن مزاج دا دی چې کوم ځای کې تر الله رب العزت دی خلکو له ویره ورکړي نو هلته ورله بیا رغبت هم ورکړي، د جنت والا لار هم ورته چې دا جنت والا لار ده، په دې کې دا دي دا دي دا دي، یعنې ترغیب او ترهیب دا یو ځای چې دی روان دی. څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورکوونکي دی، دکه شان ویره ورکوونکي دا خلک یری د عذاب نه وغیره. الله دې موږ له د نیکۍ توفیق راکړي. نو نن الله رب العزت د جنت والا تذکره کوي. الله فرمایي کلا هرگز دا یا حق خبره دا ده، حق دا ده، ان کتاب الابرار یقینا دفتر د نیکانو لفی علیین خامخا دا فعلیین مقام کې. علیین ما تاسو ته ویلو چې د اوو اسمانونو نه بره دا یادېږي، بعضو روایاتو کې دا راځي چې دا د هغې نه بره نو یا خو دفتر دی لیکلی شوي، دفتر دی. وما ادراک ما علیون، تا ته څه معلومه ده چې دا علیین څه شی دی؟ کتابون دا یو دفتر دی، مرقومون لیکلی شوي، یا عملنامه ده لیکلی شوي. یشهده چې ګوري دی ته المقربون، مقرب فرشتي، نږدې فرشتي. نو یا خو دفتر دی چې کله د انسان د هر څه پوره شي د دغه دفتر مکمل شي، یا په هغه ځای کې د دغه لیسټ کېښودي چې دا جنتي دی او د ده دا نښه ده، لکه څنګه چې پرون په جهنم کې ویل. او یا د دې نه مراد ما د لوی عملنامه ده چې بس هغه څیز پوره شي، مهر پرې ووالی شي. دا دې ته ویلی شي چې کله ته مختوم ویلی شي، ته یو دروازه بنده کړي، زنځیر واچې، تاله ووې، د هغې نه تار تو کې، د پاسه پرې مهر ووې، لکه څنګه چې دا یو څه بل څه والا ګرځي، نو بس دا مهر ووالي شي. نو کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې مقرب خلق دی کې اوس راځي یشهده المقربون، چې ګوري دی لره مقرب فرشتي. یا رستو به موستی کې راشي، الله رب العزت فرمایي چې تسنیم، نو تسنیم بیا وایي چې دا هغه څیز دی ختام و مسک و فی ذلک فلیتنا، بیا وایي عین یشرب بها المقربون، دا هغه چینی دی نه مقرب خلق څښي. امام شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې یو اعلی فرشتي دی، بالکل د ټول نه مقربې، لکه جبرائیل امین شو، میکائیل علیه السلام شو، اسرائیل علیه السلام شو وغیره. دویم نمبر دی پس بیا نور فرشتي د هغې طبقه، او دریم نمبر چې خاص نیکان خلق د الله رب العزت دی په دریمه طبقه کې، او ډیر اعلی خلق دی، نو هغه په دغه مقربو کې راځي، دغه مقربو خلقو کې دا راځي. نو کلا ان کتاب الابرار یقینا هغه عملنامه د نیکانو لفی علیین، دا به خامخا فعلیین کې. وما ادراک ما علیون، او پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ته څه معلومه ده چې دا علیین څه شي؟ مولانا ادریس کاندهلوی رحمه الله فرمایي سیرت المصطفی کې صلی الله علیه وسلم، هغه وایي چې انسان د نیک اعمالو کې دا خاصیت دی چې دا سړی په بره باندې راکاږي. نو ځکه یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، نو دا روح د بره نه دی، نو خاصیت د نیک اعمالو دا دی چې دا په بره باندې راښکل کوي.
نو انسان چې کله نیک اعمال کوي نو د روح چې دی دا د اسمان طرف ته ځي او ځای بره دی ځکه چې جنت هم د اسمان د پاسه دی یعنی د اسمان نه بره ځکه تاسو هلته ویلو سورة النجم کې تیر شوي دي الله رب العزت فرمایي چې دغه یعنی دغه ځای ته نږدې شو هغې سره نږدې جنت الماوا دی هغه هلته کې الله عند سدرة المنتهى غالبا راځي په عند جنت المأوا نو هلته کې مقام نو دک شان د روح په بره زور کوي خو په دې قبر کې یا د په بججوره کې او په بل څه کې چې کوم جسد پروت وي د هغې سره د ده یو تعلق عذاب او ثواب دا مخصوصي دواړه نو کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما او کم چې د ګناهګار روح دی نو احادیثو کې راځي وې دی چې کله تی روح والی پرشتې نو تقریبا 13 دا پرشتې دا په دغه مامور دي چې هغه روان شي هغه تی واخلي او بیا وړل نور پرشتې کې دا د نور پرشتو بیا ډیوټي ده چې بیا نور پرشتې ته روح والی غیر روان کی نو چې اسمانونو ته کله ورسی نو اسمانونو دروازې ورته بندي هغه لاندې راګزار شي اکا سجین ته ور ورسي الله دې ساتي کلا ان کتاب الابرار لفی علیین او علیین بر مقام ته ویل شي بر بس وما ادراک ما علیون او تا معلومه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې علیین دا څه شي نور حقیقی علم چاته دی الله رب العزت کتاب مرقوم کتاب لیکل شوی یا کتاب مهر زده مهر والا کتاب یشهده چې گواه دی په دی باندې ګوري دی تا حاضریږي دی تا المقربون مقرب فرشتي یا مقربین ان الابرار یقینا دانیکان چې دی لفی نعیم دی بوی په نعمتونو کې او کاکا موتا کلمه ویلی ده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې استقامت را نصیب کړي او الله دې پکې راولي نو بس کلمه دې ویلې ډومبني بنیاد کلمه د کلمې نه علاوه که د چا زندگی ډېر هغه لګیا دي د پلانکي ملک والا چې دی نو هغې داسې نیکې کړي وایي زمونږ نه په دې کې ښه دي او په دې کې ښه دي کاکا خو تا ظاهرا میډیا کتلی نو هغې کې تا ته چې دی نو انګریز بلکل هغه سوچه د آدم علیه السلام بچی ښه یا بل یورپ والا درته بلکل ته د هغې د جرایمو رپوټونه هغه خلکو کتابونه وګوره چې کوم خلک ته یې هلته سفرونه کړي د کوم دی د هغه د حالاتو نه واقف دي او هغه د دغه سوچ نه متاثره نه دي نو بیا به تا ته پته ولګي چې دا څیزونه په هغې کې هم زموږ نه زیات دي خو د هغې په دغه څیز باندې کنټرول زیات دی او موږ طرف ته دونه رالېږلې ده چې موږ یو وړه خبره او غټ هر سره اوچتو هم بعضې څیزونو کې ټیک کیدی شي خو لیکن بنیاد کلمه ده څه دی بنیاد د لا اله الا الله دی لا اله الا الله دی چې کلمه دې نه ویلې که نه کار څه وکړي نو بس کیسه روانه ده ان الابرار یقینا دا نیکان چې دی لفی نعیم خامخا نعمتونو کې به وي اوس نیک سړی څوک دی نیک څه د اسمانه هنر هلکه ته چاته وایي مطلب طور ته دا کار کوي مړه تا خو ګرانه ته د پلانکي چې کو نو خو نیکان خلک دی مونږ ته چېرته رسو کاکا ته پیغمبر نشي جوړېدی کسبي څیز نه دی ته پیغمبر نشي جوړېدی ته چې دی نو په محنت باندې عالم جوړېدی شي په محنت باندې ښه سړی جوړېدی شي مونځ اودس کوه حلال حرام وپېژنه د خلکو د حقوقو خیال ساته او الله رب العزت ته سجده پټوي بس ته ښه سړی او خیال وساته د شریعت د حدودو خیال وساته مونږ چې وایو 24 غنټې زندگی د الله د احکاماتو مطابق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقو مطابق دا بابا د شاه منصور دی ځکه ویلو وای من خانه حلال اوسې من خانه وی خراب حلال حرام حلال پیجنو من خو خراب پیجنو خدای او رسول پیجنو ګناه او ثواب پیجنو اخو بیا خبره ده وی چې ته پردي غنی ته ایمان نشې ټینګول بیا خبره نو بس چې پیجنو نو بس دغه نیکی ده چې موږ په دغه خو باندې ماموراتو باندې عمل وکړو او چې د کومونه من راغلی چې دای نه ځان منو
الله دې له توفیق راکړي. ان الابرار لفی نعیم، یقینا د نیکان دا په نعمتونو کې وي. دلته تا لږ ځان باندې قدغنو لګو، ماشوم له لږ ذهن جوړ کړه، وایي دغه د بلوغت زمانه رااله، وایي ته ګوره ځان چونکې انسان د بدن د ګرمایش کې د جوش کې دغه له ذهن داسې جوړ کړه چې لږ وخت په ځان باندې قابو ساته. زمونږ لږ وخت خو دونه کم نه، دا دونه زیات نه، معمولي وخت 35 سال پورې په ځان قابو ساته، یا زیات نه زیات خیر 40-45 پورې په ځان قابو ساته، بیا به الله واده وکړه، دونه موده خو نه. نو دا ماشوم له ذهن جوړ کړه چې بای لږ وخت پابندي ده، په ځان لږ صبر وکړه، بیا چې تا ته لار کولو ده. ماشوم د بلوغت عمر ته ورسېده، هغه ته به د مخکې نه د مونځ طریقه، نو موږ مشران مونځ نه کوو، د سارې نه کوو، دغه نو کشران بس یا چې کم دا کشران دی ولې دا داسې چې دا نه پوهېږي، ټول هر کس په دې پوهېږي، ولې دا سارې سکول ته ځي په دې پوهېږي، کالج ته ځي دې باندې پوهېږي، ډیوټۍ ته ځي په دې پوهېږي، دا پټي ته ځي په دې پوهېږي، صرف په مونځ نه پوهېږو. نو دغه نیکی ده چې په ځان مې لاګو کړو. په تا مې شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایي چې د اسلام څه بولې نه دی چې موږ وایي لښکرو حفاظت ولا حفاظت پکار دی، لښکرو ضرورت وي چې تا په ځان کې راوسته، ما په ځان کې راوسته، بس دا د اسلام حفاظت شي. لږ الله دې راله توفیق راکړي. ان الابرار، یقینا دا نیکی چې ده، دا نیکان چې دا په نعمتونو کې وي، بیا چې دلته په ځان قابو مونده، نو بیا به الله رب العزت دلته نعمتونه درکوي، او داسې خوشحالي ده چې هغه نه ختمېدونکې ده. څنګه چې د الله نعمتونه که ته شمار کړې نو دا نشي شمیرلی. دغه شان دغه زندگی الله داسې لا محدوده ګرځولې ده، دغه زندگی دا نه ختمېږي. زه نه وایم، الله رب العزت فرمایي خالدین فیها، تل تر تله به په دغه کې پروت، بیا ختمېده نشته. او داسې نعمتونه دي چې سترګو لیدلې نه دي، غوږونو اورېدلې نه دي، زړه د هغې سوچ او خیال هم نه دی کړی، عقل کې د هغې فکر هم نه دی راغلی. الله داسې نعمتونه بیا راکوي. الله دې راله توفیق راکړي. یا ته په دنیا کې ډېره ترقي وکړه، مرغې په دغه باندې تیرې ستا په حکم چلیږي نه، هلته یړو شو خلاص را به شي، پلیټ کې به درته حاضر وي، نور د خدای نه سوای که د اکبر باچا د زمانې لټې هم به درته په پلیټ کې نور څه غواړه. ان الابرار لفی نعیم، خو جنتیان به لټان نه او ډېر زیات. دغه دا دلته به اوس راشي، دا شراب وسکي، داسې شراب وي الله یې په خپله تعریف کوي چې په هغې کې به نشه نه وي، سردرد به نه د دنیا دا چې اوس کې نو بیا او د اسمات هم نشي ټینګولی، ورې ځان پسې کولو پرې منډه. خو د جنت هر څیز اعلی دی، د اعلی پای دی. تم چې پکې الله ته وګرځې نو تم هم د اعلی پای. ستا بیبي چې دا په کور کې چې ته تنګې په خدای یقین وکړه، ته چې به یې تنګې، او هلته کې به دغه بیبي ستا لپاره داسې پاک دامونه وګرځي، د جنتي ښځو سرداره به دا وګرځي. خو خبره دا ده چې الله یې د نیکۍ توفیق راکړي. ګوره بیا په جنت کې مقامات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جنت 100 درجې دي، د حدیث مفهوم دی. د جنت څو درجې دي؟ 100 درجې دي. او د یو جنتی د درجې د بل جنتی د درجې ترمنځ دومره فرق دی لکه د ځمکې او اسمان چې څونه فرق دی. او بل روایت کې راځي لکه موږ ته چې څنګه ستوري ښکاري، دکه شان یو جنتی ته به د بل جنتي درجه ښکاري، دومره به اوچت. نو ستا خوښه ده چې څونه خبره ځي، الله دې راله توفیق راکړي. بیا ستاسو خوښه ده که ده 45 مرلو ته ځي او که زیاتو ته ځي. نو د دې وجې وایي وما ادراک ما علیون، نو کتاب ان الابرار لفی نعیم، یقینا دا نیکان چې دا پسې کیه دا په نعمتونو کې وي. علی الارائک، یا لکه په تختونو باندې داری که جمع ده که نه، ینظرون دی به څه کړي، په تختونو باندې وي ډډې به والي، یا په صوفو باندې وي، په کرسۍ باندې به وي ډډه به والي، ینظرون معاینه به کوي، ګوري به ګیر چاپېره ګوري، د جنت نظارې به کوي. الله دې را نصیب کړي. تعرفو پیژنې به ته فی وجوههم، په مخونو د دې جنتیانو کې کاکا الله رب العزت ته موږ داخل کی ان شاء الله. دا مو ایمان دی، کلمه ویل د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، جنت ته بزو ان شاء الله. د دې طرف داسې راواخلو، داسې په ماماجینه په مای ختمه کا موږ دم پکې اختیار و. نو بیا به ان شاء الله چې جنت کې سره یوځای شو کنه، نو الله رب العزت تو کی او الله هم درا یوځای کی. نو بیا به تو ویني الله وی تعرفو پیجنې به تو فی وجوههم، په مخونو د دیو کې نظرتن تازگی النعیم، د نعمتونو تازگی به د دې په مخونو باندې ښکار. یا لکه په دنیا کې چې د چا خوراک سم وي
میوې خوري فروټ خوري ښه خوراکونه کوي نو ته د هغه بدن ته وګوره د هغه په مخ باندې اثارو ته وګوره او چې کم مختیوالي وي تاسو چې ورته وایي چې سلام هم پې خدایي نه اچوي غریب چې دی نو هغه بالکل ګډوډي نو هغه ته بیا وګوره هغه څه پوزیشن شیخ حسن جان شهید رحمت الله علیه فرمایل وی خلک وایي چې هلکه ګیره کې سړی ښکلې نه ښکاري ما ورته چې ځناوره ولې ښکلې نه ښکاري وی چې وګوره دا د زمیندار ته ما ورته چې خبره دغه ده چې یو د غریب راغشتی دی د دیاړی نه هغه وسیله کار وکړو د هغه ګیره پرېښې ده نو هغه خو ګایي ګډ وډ دی دغه شان نو بل دی راغشتی دی د خان نواب زوی چې هغه ټول ورځ کارمان نه کوي روزګار نه کوي او هغه د ټیک ټاک ودرونه ته دواړه برابر نه دي مې دا خبره غلطه ده سړی بیا هم په ګیره کې ښکلې ښکاري خو فرق دا دی چې ته دواړه د دې نواب زامن یا دواړه د زمیندار زامن راوچت نو هلته کې به الله رب العزت وایي تعرف ته به پیژنې فی وجوههم په مخونو د دوی کې نظرة النعیم هغه تازګي د څه شي د نعمتونو خوشحالي د نعمتونو الله دې را نصیب کړي الله رب العزت بیا فرمایي یسقون اسکولی به شي په دوی باندې کاکا مجهوله صیغه اسکولی به شي په دوی باندې کاکا اسکو انعامات در پیش کولی به شي ډالۍ به در کولی شي الله رب العزت تیرا دا توفیق راکړي یسقون اسکولی به شي په دوی باندې من رحیق دا هغه خالص شرابونه مختوم مهر لګولی شوی داسې شراب چې خالص شراب بی او مهر به لګولی شوی ختامه مهر ده دی د دې وجې دی اهل حدیث یو عالم دی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمه الله لوی سړی دی الله دې قبر د انواراتو نه ډک کړي هغه یو کتاب لیکلی الرحیق المختوم تقریبا دغلته بره پروت هم سیرت باندې کتاب الرحیق المختوم ناشنا کتاب دی ډېر ښکلی مزیدار او عرب والا بیا ایوارډ هم ورکړو غټ ایوارډ پکار راغلی نو پکار د ادریس خان دهلوي صاحب له ځکه د هغه کتاب په هر اعتبار سره برابر دی او الرحیق المختوم وروستو کې راځي خو بس هغه چونکې اهل حدیثو نو یې هغه طرف ته میلانې خو بیا هم د کمال کار یې کړی ناشنا کتاب یې لیکلی نو دې ځای نه اوچت کړی الرحیق المختوم ختامه دغه مهر د مسک دا به د سی د مشکو به وي وفي ذلک الله رب العزت فرمای په دې مذکوره اشیاو کې په دغه جنت کې په دې نعمتونو کې وکاکا په دنیا کې سړی په ایمان یو خزانه شي کولی هغه له 15 لک او 10 لک او ولک داسې ورپسې ځمکه ولا خرڅي او دا کوي دای د پر څومره کوشش کوي الله په جنت کې او یا هوري ور کوي د خپل بیبي د جنت د جنتیانو سردار ګرځي دا هغه بیبيانو نو الله وی وفي ذلک پدې کې فلیتنافس المتنافسون پکار دي چې رغبت کوونکی پکار دي چې مینه وکي مینه کوونکی مینه پس کې وکړه الله رب العزت فرمایي پدې کې وکدا جنت د مين شراب چې اوس کې نو پدې کې بدا نفرتونه حسد کینه بغض نه د هیڅ بنوي د ګناهونو هیڅ بکې نه دا بنوي چې د پلانکی خزه بسنګ د ډنګري بسنګ نظر به په بل څه نه لګي بلکې صرف بس سلام بس یو بل سره چې ملاويږم خوشاله بوي او غیبتونه بنوي ښا نو الله رب العزت پرم وفي ذلک او پدې کې فلیتنافس المتنافسون پکاد چې مقابله کوونکې نو مقابله پس کې وکا د خدای په دین کې وکا دغه مذکوره اشیاء د بارو کاله د جنت ته بارو کا د دې د نعمتونو د بارو کا الله دې له توفیق راکړي ومزاجه او دا داسې دی الکه دنیا کې چې خلک د شراب جوړي نو غالبا وې دي کې د بوینده لپاره کې د خوند لپاره سسیز ورچي نو الله وی ومزاجه او خلط دغه شراب د جنت ته چې دي من تسنیم د تسنیم د وبونه د سنه د تسنیم د وبونه الله بیا د هغه صفت بیانوي عینا یوچنه ده یشرب بها المقربون چې سکی به د دینه د الله خاص بندگان د دې چینینه بسوکس کیا د الله خاص بندگان سوک به دې کیا د الله خاص بندگان نو تی په ایمان وای ستا په شرابو کې به دغه خلط وي نو بس دا سونه لوی اعزاز اسومره لوی اعزاز نن سبا چې تاسو کې یو ایمنه پی سره ملو کی نو تا د سونه لوی سکار بیا کده وزیر اعظم سره کینی او بیا کده ور سره دا تصویر مباس چې دا تصویر ور سره بس او ته به غنه د جنت ټیکټ ته په بیا واغست خلکو ته خو زغه ښکار ذهني غلامی د ټول
نو خبره داسې ده ومیزانو چې دا د دنیا عهدې دي یو عام عهدې والا سره د ملو کې دلته الله رب العزت وایي چې چینه ده چې سکي به د دې نه مقرب خلک د هغې نه به پکې خلط شوي نو چې دغه تا ته الله رب العزت در نصیب کوي نو بس دا لوی اعزاز دی الله رب العزت ته موږ له توفیق راکړي چې دغه جنت دپاره خواري وکړو الله رب العزت ته د منځونو توفیق راکړي او د نیکو اعمالو د توفیق راکړي کلا ان کتاب الابرار یقینا حق خبر دارا چې اغا عمل نامه د نیکانو خامها دا فعلیین کی دا وما ادراک ما علیون وما اعلم او تا دس علم دی او پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا علیین سشي دی کتاب مرقوم کتاب لیکل شوی دی یشهده المقربون چې گواه بوي ګوري دی دا مقرب فرشتي ان الابرار لفی نعیم یقینا دا نیکان په نعمتونو کې وی علی الارائک ينظرون په تختونو باندې نظاره بګوري د جنتونو الله دې را نصیب کړي تعرف تبدی پی جنې تبوینه دی اے پی جانب فی وجوههم په مخونو د دیو کې نظرتن تازگی النعیم د نعمتونو الله دې را نصیب کړي ښا امین سم وای بده کې شومتیا ما کوي ښا تار نو الله وی د دې په مخونو کې بعد جنتونو سره ته هغه تازگی د نعمتونو ویني ښا الله دې را نصیب کړي یسقون اسکول بشی بدیو باندې من رحیق دا خالص شرابنا مختوم مهر لګول شوی الله دې را نصیب کړي ختامه چې مشک د دې چې مهر د دې مسکون د مشک بوي وفي ذلک وبدی کې فلیتنافس المتنافسون پکار دي چې رغبت اوسادي رغبت کوونکی مینا دیو کی مینا کون کی مقابله دیو کی مقابله کون کی و مزاجه او خلد دی من تسلیم د تسلیم د چینه او بونه بوي عینن دا یو چینه دا یشربو چسکی بها بدی سرا یعنی د دینه المقربون د غنیکا نزدې خلق د الله ډیر خاص خلق چي هغه په دغه سره سکل کوي یعنی دغه نه بس کی الله رب العزت ته موږ توفیق راکړي خدای تعالی ناراضه